الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. د شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالی چې کومه مشهوره رساله وه القواعد الاربع، نو په هغې کې موږ ابتدایي خبرې ذکر کړې وې. نننی درس کې مقصد د تخلیق د انسانانو د پیدایش مقصد به ذکر کړي، چې هغې ته موږ او تاسو عبادت وایو. بیا به د عبادت تعریف ذکر کړي چې عبادت څه ته وایي. نو دی فرمایي اعلم ارشدک الله لطاعته. علم منځان په دې خبره پوهه کا دا مؤمن ته وی، مسلمان ته وی، کلمه گو ته وی. الله تعالی دې تا روان کی په خپله تابعدارۍ کې. دعا یې کړې ده مومن مسلمان الله دې تا په خپله تابعدارۍ کې روان کی. چې ان الحنفیة ملت ابراهیم، په دې خبره ځان پوهېږه چې یقینا حنفیت دا ملت د ابراهیم علیه السلام دی. حنفیت ویل کی خالص دین تا، خالص دین، خالص اسلام دا هغه و چې کوم باندې ابراهیم علیه السلام روان. څنګه خالصو؟ ان تعبد الله وحده، دا چې ته به بندگی د الله کې یوازې، مخلصا له الدین، خالص کون کې به اغلرا دین. دا د ملت ابراهیم علیه السلام خلاصه وا او د حنفیت د ټکی تشریح وا. بندگی یوازې د الله کول، چې هغه د پاره دا بندگی خاص وي، دې ته حنفیت وی. او دغه ملت ابراهیمی منګ او تاسو ته حکم شوی دی چې تاسو د ملت ابراهیمی پسې روان شئ. ځکه وما حنفیتو وما صحیح اسلام، بلکې یوازې مونږ تاسو ته نه، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم تم دا حکم الله کړی دی چې ته د ابراهیم علیه السلام په ملت پسې روان شې. دا هغه سوچه دینو. تاسو روباسئ سورة النحل 130 آیات، 14 سپاره ده، 14 سپاره سورة نحل 130 آیات. دا لکان د مشرانو سره کېنئ چې تاسو ورته راړوئ، ځکه چې هلکان په دې کې تکړه دي. کاریان ماریان ښه
یوسل دری شاد سورة النحل دیکھ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته ویلی دی چې ته د ابراهیم علیہ السلام پس روان شه. اللہ فرمائی ثم اوحینا الیک، بیا موږ وحی کړی وا تا ته نبی د کمی خبرې ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا، چې روان شته ملت ابراهیم علیہ السلام پسې حنیفا چا بالکل کلک په توحید باندې، وما کان من المشرکین، او نو هغه د مشرکانو د ډلې نه. ګوره نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ته ملت ابراهیم پسې روان شه. یو سل نلس وګوره رسته لاړ شي، یو سل نلس آیات هم د دې صورت. ان ابراهیم کان امة قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین، یقینا ابراهیم علیہ السلام دیو یو ډله تابعدار صرف د الله د پاره، حنیفا کلک ولاړو په توحید، ولم یکن من المشرکین نو د مشرکانو نه. حنیفا من کلکو په توحید. په دغه بنیاد باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مونږ ته حکم شوی چې تاسو د ملت پس روان شئ. حنیف سمانه کلکو په توحید باندې. دی حنیفن ټکی کې شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله ډېرې معنی کړي دي حنیف، و یو زبردست معنا هغه کړې ده چې المقبل الى الله تعالی فی کل الاحوال والمعرض عمن سواه، پټولو احوالو کې الله تعالی ته ورتل کول، او پټولو احوالو کې داغنه ما سوا چې څومره مخلوق دې داغنه مخړو، دې ته حنیف وي. دا معنا امام ابن قیم کړی دا، خو پټولو معنیو کې ډېره ښه معنا ده. الله تعالی ته رجوع کول پټولو احوالو کې، او داغنه چې څومره ما سوا خلق دي دا یې نه مخړول، حنیف. دې کې معنا د پاکیم ده، پاک. دا امام ابو حنیفہ رحمه الله تعالی تا ابو حنیفہ په دغه معنا وایي چې د عقیده ډیره پاکه وه، د عقیدې په اعتبار سره پاک انسان، پاک امام. حالانکه د په بچو کې حنیفه څوک نشته. ابو حنیفہ معنا دا ده چې پلار د حنیفي کنه، نو د په اولاد کې حنیفه څوک نشته چې د نوم په دې مشهور دی. نو بیا ورته ابو حنیفه ولی وی، نو معنا دی ډېر پاک و، په پاکۍ ډېر مشهور و، چې عقیده ډېره زبردست عقیده وه. عقیده د اهل الحدیث عقیده وه، خصوصا د الله تعالی په صفاتو کې ویلیم دي. څوک چې د الله تعالی صفات په هغه طریقه نه مني څنګه چې قرآن حدیث بیان کړی، دا سړی کافر دی وایي ابو حنیفه صاحب. دا بعضې خلک هسې روان دي، خو د هغه په نظریه نه دي، هسې وایي مونږ د ابو حنیفه صاحب خبرې منو، دروغ وایي. ابو حنیفه صاحب عقاید او نظریات خو ستا غوندې نه وو، هغې هم مالګې نه څټلې. ابو حنیفه صاحب خو د قبرونو د مزاراتو خلاف سړی، ته څنګه پسې روان یې؟ نو حنیف دغه معنا ده. نو دی وی ان الحنفیة عن ملت ابراهیم،
ان تعبد الله وحده حنفیت دا دے چې د الله بندگی کې به کې واځي مخلصا له الدین دین باغه لپاره خاص کې سورہ بینہ روبا سے اخیر سپارہ اخیرنے سپارہ سورۃ البینہ دائی پنزم نمبر آیت دی سورۃ البینہ گور اللہ فرمائی وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء حکم نہ دیکھنے شوے دے خلق تام مگر ندی خبریں چیزی و بندگی دا اللہ تعالیٰ کی یوازی خالص کہ ان کی وہی غلرا ولنا او دین حکم منتظسی شوے دے لیعبد اللہ مخلصین لہ الدین خالص کہ ان کی بے اغل پار دین بیاوی حنفاء من کونو حنفاء شیطا سو ټول کلک پا توحید بان اللہ حکم کرے دی چه تاسو ټول پا توحید بان کلک شے توحید زکے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ مضبوط دین امدغا دے کتم منز کے کت زکاة ورکے وہ جو بنیاد دی مضبوطی چاہی تو توحید ہوئی متپدغ بنیاد بانے بستا منز قبلی گی زکاة بقبلی کسا سوچی دی آیت کی دا منز و دا زکاة نے مخ کی سشی راوڑو حنفاء منز مسئلہ رست ذکر کری دا زکاة مسئلہ رست ذکر کرے اولی ویلی حنفاء منکون حنفاء تاسو جوڑ کے دا زان توحید پرس تاسو جوڑ کے زان اہل الحدیث بیا منزو نکوے بیا زکاة ورکوے وذالک دین القیم بیا ود قبلی کم کرے نمائی چی قرآن کریم کی دایتون استعمال شوی دی مصنف زکاة دا سے عبارتوں ذکر کری آب یاوی کما قال تعالی سنگ چی اللہ وی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما ندی پیدا کری پیران و انسانان مگر دری دا پائے چی دی زما بندگیوں کی اے لیقربو بالعبودتی طوعا وکرہا اے لیقروا بالعبودت طوعا وکرہا لیعبدون چی دی اقرارو کی کپا خوشحالے کی او کپا زور کی چاو اللہ منگ پیدا کریو دی عبادت دا پارا دیتا مقصد دا تخلیق ہوئی دا انسانانو دا پیریانو پیدائش مقصد دا اللہ بندگی دا نو دے وی فَإِذَا عَرَفْتَ کل چی تادا خبروں پی جندہ چی ان اللہ خلقک لعبادتے چی یقیناً اللہ تعالیٰ تا پیدا کرے دخل عبادت دا پارا دا خبر دی وی او پی جندہ چی مونگ اللہ صدا پارا پیدا کریو عبادت دا پارا نو فعلم وی پدی خبر انزان پویا کہا اس بدیم زان پویا کا چھ ان العبادت لا تسمى عبادتا الا مع التوحید عبادت تا علا عبادت وی چاغد توحید سر بھی
هغه عبادت ته عبادت نشي ویل کېږي چې هغه سره د توحید عقیده نه. ان العبادت لا تسمى عبادتا، یقینا عبادت نشي ویل هغه ته عبادت الا مع التوحید، مگر دا چې هغه سره توحید ملګری وي دا ته عبادت نه وي. هلکه ایه منځ کوي کنه، کوي دي کنه، زکات ور کوي کنه، حج کوي، عمره کوي. الله یک حج کوي، عمره کوي، که زکات ور کوي، خو چې د توحید عقیده نه نو دې ته عبادت نه وي. دا معاصی ځان ستړي کولی. ډېر زبردست نکته لیکلي. عبادت هغه عبادت دی چې د توحید عقیده سره وي. توحید عقیده ډیره زبردست عقیده ده. زه تاسو یو حدیث بیانوم، سنن ابن ماجه او دارنګه رواه الغلیل کې شیخ البانی رحمه الله حدیث ذکر کړي. عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بکره د اختر پرز قربانی کوله حاصل درته نو دو ګډان به واغستل. دسه ګډان مو چې هغه بالکل صحت په اعتبار سره، د چاقوالی په اعتبار سره، د خرونو په اعتبار سره، د خایس په اعتبار سره بدای ثانی نو خسته خسته به وا. فذبح احدهم عن امته، یو ګډ به د خپل امت د طرف نه حلال، یو ګډ به د چا طرف نه حلال، خپل امت د طرف. نو امت خود رسول الله صلی الله علیه وسلم په کروڑونو په کربهاو دي. دا کافران هم د نبی صلی الله علیه وسلم امت دي. نو د ټولو د طرف نه نه پیغمبر پاک فرمایي لمن شهد لله بالتوحید، دا ګډ به دا امت د طرف نه لالولو چا چې اقرار کړی د الله د پاره بالتوحید، د توحید پاک دی، وشهد له بالبلاء. وګوره شهد لله بالتوحید، چا چې اقرار د الله د پاره کړی هو د توحید په نظریه باندې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه خلکو د پاره قربانی کړی ده. سبحان الله، سونه یو زبردست د زیر حدیث دی. دغه قربانه کې ود د ټول امت اجری حصي، خو چې د توحید عقیده وي. ګوري د کوم خلکو چې د توحید عقیده نه وي دغه قربانه کې د دې برخه نشته. وذبح الاخر عن محمد وعن آل محمد صلی الله علیه وسلم، دا بل ګړې د خپل ځان د طرف نه لال کړي دي او د چې سونه کورنۍ د دای طرف نه لال کړي. د دوو ګډانو لالولو مقصد هم دا. نو قربانی عبادت دې کنه دې، نو دې تبعال عبادت ویل کېږي چې توحید پاکیده باندې. فعلم ان العبادت لا تسمى عبادتا، پویا شا یقینا عبادت ته عبادت نه ویل کېږي الا ما توحیدی، کله چې توحید سره توحید سره عبادت څه ته وایي. عبادت امام ابن تیمیہ وی العبادت فی اللغت التذلل والخضوع، ځان ذلیل کول، ځان ذلیل کول او ځان کی عاجزی راوصل دیتے عبادت لغت کی. التذلل والخضوع، ځان ذلیل کول د الله تعالی په وړاندې دې ته عبادت وي. کومه او تاسو په مونږ کې سجده الله ته لګو، دغه سجده مونږ د انسانانو په وړاندې نه لګو.
صرف د الله وړاندې لګو چې الله ته ځان ذلیل حساب کو چې مونږ وړي ذلیل خلک تړي روچت شاته انسانانو ته څوک سجدي مجدي نه لګي دا د مشرکانو کار دی دا لغوي معنا ده التذلل والخضوع سکه امام ابن تیمیہ بیا وایي من اراد السعادة الابدیة فلیلزم عتبة العبودیة سوک چې همیشه د پاره د الله تعالی نه نیک بختی غواړي د عبودیت هغه درشل مضبوط ونیسي د عبادت درشل مضبوط ونیسي عتبہ ویل کی درشل د دروازې ته همیشه د پاره چې څوک سعادت غواړي فلیلزم عتبة العبودیه د عبادت درشل همیشه ونیسي ځان دې همیشه د پاره ذلیل د الله مخې ته حساب د دین په باب کې د انسان د عزت په نوم ځان ته دی نه ګوري چې دین کار دې د پاره کې چې عزت ځان له سیوا کې مونږ دې د پاره کې چې عزت ځان له سیوا کې خیرات زکات دې د پاره کې چې عزت زیاته نه دې ته عبادت نه وي ځان بذلیل کې امام ابن تیمیہ وایي من اراد السعادة الابدیہ فلیلزم عتبة العبودیہ امام ابن قیم بیا ذکا پال قصیدۃ النونیہ کے پخپل و اشعاروں کے دا عبادت سے عظیم شان تعریف گنے دے آغا فرمائی و عبادت الرحمن غایت حبه ما ذل عابده خما قطبانے وعلیہما فلک العبادت دائر ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالامر امر رسوله لا بالهوى والنفس والشیطان وعبادت الرحمن غایت حبی عبادت اللہ تعالی چکے نو سنگ بے کے غایت حبی انتہائی محبت بد اللہ سره ساتي د عبادت مقصد هم دا دی انتہائی د ځان نه زیات محبت بد الله سره ساتي د خپل مال نه زیات محبت بد الله سره ساتي ما ذل عابده هما قطبان او سره د محبت نه عبادت هم د الله تعالی سره کې محبت هم د الله سره ساتي او په دې محبت کې بزان ذلیل هم حساب هما قطبان وي دا دوان قطبان دي ذلتم محبتم پدغه تعبیر سره عبادتونه نن سبا کم دي او توحید نه خبر کا پاخر کې څه کوي مداره بالامر امر رسوله مدار د ټولو عبادتونو دا په حکم د رسول الله سلام بل لا بالهوا والنفس والشیطان عبادت په خواہش پرسته نه کې عبادت به د نفس د عزت په بنیاد نه کې عبادت به د شیطان په وسوسو نه کې دم مای په خپل اشعارو کې لیکلي چې عبادت په معنی ذلت عبادت په معنی عاجزی ذکر لغوی معنی امام ابن تیمیہ هم دغه کړی شرعی معنی د عبادت صدا ناغوی اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى من الاقوال والافعال ظاهرا عبادت یا عظیم شان نوم دے د هر هغه سیز د پاره چې الله یې خوښي کاغه د اقوالو نه کاغه د افعالو نه کاغه د خبرو نه کاغه د کارونو نه
هر هغه خبره چې الله یې خوښوي دې ته عبادت وایي. هر هغه کار چې الله یې خوښوي نو دې ته څه وایي؟ عبادت. او سبحان الله عبادت دی، دې ته قول وایي. چاله ښه مشوره ورکول عبادت دی، افعال عبادت دی، منځ عبادت دی، حلال روزگار تجارت کول عبادت دی، چا سره منډه تل وال عبادت دی، قبرونو کی کار کول عبادت دی، مړی جنازې د تک عبادت دی. عبادت یوازې ګوره مونږ ته نه وایي. د عبادت تعریف چې کله مونږ زده کو نه د مسلمان مومن ټول جن عبادت دی. داسې به وایو هر هغه شی چې الله تعالی یې خوښوي من الاقوال والافعال ظاهره، اقوالنا افعالنا، نو دې ټولو ته حل عبادت ویل کېږي چې د توحید سره مقرن راغلي، پیوس راغلي. امام ابن قیم بیا مدارج السالکین کی د عبادت ارکان ذکر کړي دي، ډېر وګ تفصیلی ذکر کړي دي. او بهر حال مونږ په یو ټکی کې لګیا شو نو لګیا به یو. دا هو تمهید دی، مونږ هو درې څلور ورځې درس دی، هغه تفصیل هم مونږ نه کوو. نو دومره خبره تاسو زده کړه چې عبادت ته حل عبادت وایي چې دې سره عقیده د څه ملګري، او که د توحید عقیده ملګري نه وي بیا عبادت نه دی. اگر که خلق ورته عبادت وایي. ګوره کافرانو عبادت کو کنه کولو، د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د رسالت نوړان دی دا خانه کعبه آباد و کنه و آباد، او د پخوانه آباد. تاسو ته علم شته انبیاء علیہ السلام براتل، خلقو به طوافونه کول، منځونه به کول. خو الله تعالی دغه عبادتونو ته عبادت نه وایي، ځکه چې د پیغمبر پاک په طریقه باندې نه برات دغه سه عبادتونو الله کړي نه. تاسو روباسي سورۃ الکافرون آخرانه سپارہ سورہ کافرون، آلته کې الله تعالی د داسې خلقنا برات کړي دي. اللہ فرمائے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. اے کافرانو زه عبادت نکوم د هغه چا چې تاسو یې کوئ، زه نکوم. ځان په معنا پوهه کوي. زه عبادت نکوم دا چې تاسو یې کوئ، اور نئے تاسو عبادت کے ان کے دہغ ذات چیزیں کوم. ولا انا عابد ما عبدتم، وزنیم عبادت کے ان کے پہغ طریقہ چی تاسو کوئے. ولا انتم عابدون ما عبد، اور نئے تاسو عبادت کے ان کی پہغ طریقہ چیزیں کوم. گرور طریقہ دا نبی معتبر دا کنا دا زنیم عبادت کے ان کے پہغ طریقہ چی تاسو کوئے. نو څه مطلب؟ هغه عبادت کولو کنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دغه طریقې نه کوم، زګه په دغه طریقې چې کوم عبادت او شو دا عبادت نه دی. دا څنګه عبادت دی؟ کعبه نه طواف هم کوي، مسجد حرام کې منځونه هم کوي، او دننه په کوټه کې تاسو بوتان هم یې دي. دا هو د توحید دا عقیده سره یو قسم متضاد عقیده ده. اول تاسو دا بوتان مخینه اخوا کې خالص عقیده جوړه کې نو بیا کوي کنه. په دغه معنا باندې دې صورت کې برات شوه دي چې دې ته عبادت نه وایي. بیا فرمایي دي کمان الصلاۃ لا تسمى صلاۃ الا مع الطهارة.
دې مثال بیان کړی دی عبادت ته عبادت نشي ویل کېږي تر څو پورې چې هغې کې توحید لکه څرنګه چې منځ ته منځ نشي ویل کېږي تر څو چې په اودس سره نه الا ما طهاره منځ هغه منځ دی چې په اودس کې وشي یو انسان بیا اودس منځ وکړي دې ته څه منځ وایي نه وایي هم نه دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حدیث مسلم دے لا تقبل صلاة بغیر طہور نشی قبل دے ہر یوم منز بغیر دا اودس چی اودس دے نہیں نو منز نکی دغا سی دا توحید عقیدہ دی نہیں نو دغا عبادت اللہ نے قبل دے مثالوں نے ذکر کری بیا دے وہی فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ کله چې شرک په عبادت کې داخل شو نو دا عبادت یې سکو دې فاسد دا عبادت ختم کو تا ډېر عبادتونه کړي دي تا حجونه عمریم کړي دي لیکن شرک چې په عبادت کې داخل شو نو فسدت فاسد کو کل حدث اذا دخل فی الطهارة لکه پشان د بی اودسه کله چې دا بی اودسی په طهارت کې داخله شو نو ستا طهارت ختم شو یو سړی په اودس کې دی دته حدث پیش شو اودس ماته یو کو قضای حاجت یو کو د شو نو دا طهارت په خپل ځای باقی پاتې کیږي نه پاتې کیږي دغه سي چې شرک په عبادت کې داخل شي نو دغه عبادت په خپل ځای باقی پاتې کیږي افرین آسان مثالونه ورکړي دغه مسله الله قرآن کې ذکر کړی دا چې کله په عبادتونو کې شرک راغی دغه عبادت باطل شو دغه عبادت فاسد شو کا هر څومره لوی عبادتي کا دار چا عبادتي حتی کہ کدا انبیاء علیہ السلام عبادت ولی نہیں انبیاء علیہ السلام ولی نہیں تاثرو باسی سورہ زمر سجرشتمہ سپارہ 66 نمبر آیت سورہ زمر سجرشتمہ سپارہ 66 نمبر آیت شپږ شپېتم نمبر آیت آلته کې به تاسو پوه شئ چې شرک داسې یو قبیح څیز دی چې هیڅ یو عمل دې ته نشي ټینګېدی عبادت دله ختموي ته د تراوو غم وړې د خپل عقایدو غم وکړه د حجونو د عمرې غم وکړه زکاتونو د منځونو غم دې وکړه اللہ فرمائی گورے وردا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اے نبی یقیناً وحی کړی شوی د تا ته هغه رسولانو ته چې دستانه وړاندې تیر شوي دي ټول رسولانو ته د څه شي وحی شوی لئن اشرکت لیحبطن عملک کچری تام شرکو کو نبی توی کچری تام شرکو کو خامخا تباو برباد بشی استان نیک نیک عملونا ولتکونن من الخاسرین و تبشید تاوانیانونا گرو د نبی عملم ورد د ټینګې نه دی نبی هو شرک نه کوي واسه یو مثال بیان کړي چې دا شرک دسه ناکاره شیز دی کتامو کو نستا عملونه هم برباد شي دا د ټول انبیاء ته الله دا وحی کړی دا بل الله فعبد وکم من الشاکرین نه بلکې خاص یوازې د الله بندگی کوه مفعول مقدم کړي په فعل فاعل د تخصیص د پاره خاص بندگی د الله کوه
وکم من الشاکرین او شبیانون کی نه د توحید د عقیده. آیت نه معلومه چې ګورا چې اذا دخل الشرك في العبادت فسد، کله چې شرک په عبادت کې داخل شي نو دا عبادت ختمي. څنګه چې الله انبیاء ته ویلي دي چې ساسو عملونه بم بربادو چې شرک مکو. کل حدث اذا دخل في الطهاره، پشان د بیاو د سیدی کله چې طهارت کې داخل شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا. الله نه قبلې مونږ یو تن ساسونه کله چې بیاو د شي تر دې چې داو دس نه کړي. دغه شی الله تعالی د هیڅ عبادت نه قبلې تر دې پورې چې د عقیده د توحید نه جوړ کړي. بیا فرمایي شیخ محمد بن عبد الوهاب سے فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَتَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا. کله چې تا دا خبرو پیژندا چې یقینا شرک کله چې یوځای شي د عبادت سره نو افسدها دا عبادت سکی فاسد شي، ختم شي. واحبط العمل، او عمل برباد، عملونه دي برباد شو. دا خبره چې دی او پیژندا نو دا مو پیژنا وصار صاحبه من الخالدین فی النار. وګرځیدلو کون کې د دې عمل، کون کې د دې شرک د همیشهونه په اور کې. دا بم بیا پیژني ځکه چې عبادت د فاسد شو. الله جنتونه په عبادتونه ورکړي، ستا په شرک سره عبادت ختم شو نو ته همیشه په اور کې. روباسی سورہ مائدہ، سورۃ المائدہ 72 آیات، 2 آیت ډېر زبردست تشریح کړی دا. سورہ مائدہ تقریباً شپږمه پارا معلومی، 72 نمبر آیت، شپږمه پارا سورہ مائدہ 72 آیت. رودی وستو بھلا تکڑے ہاں اگوری وردا 71 نگوری. اللہ فرمائی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم. اللہ و یقیناً کافران دی هغه کسان چې ویلو چې یقیناً اللہ تعالی عین مسیح ابن مریم نے. دا نظریه و د عیسیان ویلی عیسی علیہ السلام چې بنی اسرائیل بندگی د الله کوي چې رب دې زما رب دې دستاسو ما تا الله موای. ولی انه من یشرک بالله، یقینا چاچ شریک جوړ کو د الله سره فقد حرم الله علیه الجنه، یقینا حرام کړی دی الله په د باندې جنت. ومأواه النار، او زید د اوسېدو به د اوري. وما للظالمین من انصار، نشته ظالمان د پاره هیڅ مددگار. وګورئ ومأواه النار، زید اوسېدو به د سي. انه من یشرک بالله، چاچ شرکوں کو د اللہ سرا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، پدا اللہ جنت حرام کرے دے. مشرک سڑی باندې الله جنت حرام کړی دی. ذکر دی وی وصار صاحبه من الخالدین فی النار، کون کے بدل پر اور کی ہمیشہ دپار. نو عرفت ان اهم ما عليك معرفت ذلك، تا دا خبر او پی جندلا
چې بنیادی سیز مهم سیز چې پتا باندې لازم دی هغه معرفت د توحید دی پیژنګلی د څه شی دی توحید بنیادی سیز په مسلمان باندې څه شی دی توحید دا تاسو پیژندل د هر څه نمخ کې د توحید عقیده پیژندل تعالی پکار امام بخاری حدیث ذکر کړي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن ته لېږلو وی فرمائے اے معاذ ته داسې قوم لذي چې اهل کتاب دي یهودیان دي نصارا دي تعلیم یافته دي دیندار دي سمجھدار دي اهل کتاب ویم دي تا چا پوي ته وسکه فلیکن اول ما تدعوهم الى يوحد الله ورنبنے دعوت بستا دائی چی تخلق رو بلے الہ یوحد اللہ چی اللہ یو گنی رنبنے پیغام بگولستا دائی تب نور قصوں میسو کی دی سر باس نکے نور قصے رست دی الہ یوحد اللہ بیا فرمائی فیضا عرف ذالک کله چې دوی دا خبر او پیژنې چې الله وحده لا شریک ذات دی نو فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم 5 صلوات تبیا دی پوی کا باندې خبره چې یقینا الله پتا سو فرض کړی دی 5 منځونه وګورئ ورته د منځ خبره رسته کړی دا اول بتی پدی کانی کې چې ایوحد الله فیضا صلو کلی چی دی منزن شروع کی بے پویا کا چی یقینا اللہ فرض کرے پتا سبانی زکاة اموالہم زکاة دا مالونو جیسے اور بس ایسا تو بنیادی سیز پدے حدیث کی چی ذکر شوہا سے وہ توحید ہو رنبیت توحید بیان دا زمان بائی صادقان آل حدیث عالمان ملایان ان خطیبوی چی طلاق دری کیگی او که یو کیگی والے کا سب پیگی کی یو که نکیگی طلاقو پسی با ان خطی آیا یو مجلس کی دے طلاق یو واقعی کی گئی بوی دری واقعی کی او ان خطی بوی الگ تاوی بنیاد اول دیو گورا دی بنیاد کمزور ہے دے دی پاقید توحید کی رئیسار کا دا اللہ تعالیٰ پا معرفت کے رئیسار کا دا پا اسماء و صفاتوں کے رئیسار کا دی تروس اللہ نے پیجن دے یو سڑے چھے پا تعویزون و پا ساختون و عقیدہ ساتی پا پیران و پا قبر پا سے عقیدہ ساتی آگا سر تسید باس کے چرف الیدین منز کی کواں مکواں اور اس تا خبری دی یہ حدیث کی تاسو آورید د منزونن او د زکاتونن وړاندې اولنې مسله د توحید ده ماس ته ویلو چې په دې پوهه کا د کله چې دا مسلمانان په دې مسله پوه شي نو دا نورې مسلې بیا وروسته دی او په مزه مزه پوهېږي که نه نو دا وی اهمه مسله ده لعل الله ان يخلصك من هذه الشبكه امید دے دا اللہ تعالیٰ نا چی تاب بچ کی ددی جالنا تاب اخلاص کی ددی جالنا امید دے دا اللہ نا چی تکل قرآن و حدیث تناستی اوری نو اللہ و تا ددی جالنا شبکا سے گیری کی جالتا دا جالنا بد اخلاص صحیح وہی الشرک باللہ دغ جال سشے دے شرک واللہ سر وہ شرط دا دیں چی قرآن تا بمکینے او حدیث تا بمکینے اسے قرآن و حدیث تا تنی ناس تا خامخا دا عقیدہ و ساتے شرک عقیدہ و ساتے لویو مولیانوں کی دا شرک نظریات شتا عقائد شتا ولی قرآن و حدیث نہ مطالعہ کی فلسفوں تا منطقونو تا او دارنگی نورو قصوں مسوں تا ازگار دی قرآن حدیث تا نہیں دی ازگار ذکر گمرام دی عقیدہ و نظریہ سمیگی پا قرآن و حدیث
لعل الله يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. دغه جال سشه ده شرک د الله سره دین وری الله بچ کی. شبکه جال ته وی ماتا استوی لکه د جولا جال بتا سو لیدلی جولا په کین ختی کړه تر سوچ دا جال صفانه کی. نو د مشرکانو مثال د جولاګان وی دا ډېر کمزوري د جولاګانو غوندي. هر یو جال کې دین خلی ولا معمولی قصه ورته منګړه ته قصه شروع کړي وی سبحان الله. په الله باور ځان نه یو قصه شروع کړه ځان لاندې عوام وی سبحان الله. سونه قصه ما تاسو ته کړیم دي تاسو موري دلیلی تاسو نه منه هغه وی سبحان الله. تاسو ځکه نه منه چې قران او حدیث نه خبرې کړه. اوس دا تاسو منه چې پلان کې خان د هندستان نه یو جمعات بوګه کو سواد ته وروړل دا منه ولی نه منه قران باندې پوهه کنه. هغه وینا سبحان الله دا وی رسیدلې سه بوې الله دې غرقته غرق شي. پیغمبر پاک نه سوګ رسیدلې پیرو اهم مکه معظمه پوګه نه کچې مدینه ته یوسي پا غریب خوري پابندې وي په ډېر مشکلات او په تکلیفونو باندې مکه د الله سکاله بعد فتح شو او ته چې نن جمعه ته پوګه لاندې مسلمانان ورته وایي چې سبحان الله ماشاءالله. او چې زمونږ خلک بیان کوي دا وابیان دي الله دې غر کنه ته پدې نه پويږي. دا عقیده د مشرکانو د مکیم نه و دا والله د ابو جهل د ابو لهب هم نه و. څنګه عقیده جستا ده نو دی جان نه بدی الله یالا خلاصيږي ته چې کله د دې پہچان ته وکي ځان نه جوړاوي نه جوړه. سورہ عنکبوت ربا صحیح 41 نمبر آیت سورہ عنکبوت آیت نمبر 41 یہ اجتماع پارا دا غالمن شلم دا بس شلمہ سپارہ ختمی گی. علم خان ماما لاړو ښه خزاو 10 مارچ خزاو 10 مارچ 41 نمبر آیت سورہ عنکبوت. الله وی ځان نه جوړاګان نه جوړوي چار یو جان کی مخپین ختی خان اور ډول ته غړې یو خان دیو نه نه توحید وی ځکه الله فرمایي مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء حال دای کسانو چای نیولی ما سوا د الله تعالی نه نور کار سازان نور ذمہواران وینه دا د من دانی وی ذمہوار دا جی وی د بادو بابا دی وی باد وی خلقونو بس دا وی جی نادان بابا دی نمونه مولوی خیلی کار سازان. الله فرمائی کمثل العنکبوت حال دای کسانو پشان د حال د جولا دے. الله وی د جولا غوندی ښا اتخذت بیتن یقینا جوړ کړی دی جولا یو کور د ځان د پاره. د جولا کور څي جالی د تخپل جان لوی بنگلخ کاری لوی سیکورٹی واٹر پروف گاڑی ورته ښکاری. جولا اوس په ذهن کې دا سوچ او فکر کوي چې دا جال ما د طوفانونو نم بچ کولې شي زلزلو نم بچ کولې شي د مصیبتونو نم بچ کولې شي. الله تعالی مشرک ته وایي چې ستا دومره د جولا غوندې سوچ دی دا جال باندې که تیزه هوا رااله مرغے پر آلا کوتر پر آلا معمولی ہوا پر آلا دا جال ختمی کی سام وی دغه سی عقیده دا. اتخذت بیتا نوی جوڑ کرے یو کور وَإِنَّا وَحَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ یقیناً دیر کمزور پکورونو کی خامخا کور دا جولا دے جولا بلا سکوری
ستا بلا سا اسلامی، ستا بلا سنگا عقیدی کہ صرف سبحان اللہ ہے. لو کانو یعلمونا کچری دا خلق پوئی دلے دا مثالون اللہ دی دا پارا بیان ہے چی تاسو زان نا مضبوط مسلمانان جوڑ کے تاسو دا جولاگانو پشان اسلام زان پہ مرا والے زان نا مضبوط خلق جوڑ کے مضبوط ہو کتاب و سنت نظریہ مطالعہ کے نو زکا فرمائی چھ جان نودی اللہ بچ گئی چھ کل قرآن تکینی حدیث تکینی الذي قال اللہ تعالی فی اگر شرک چھ اللہ داغی پا بارکی ہوئی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء. وگورا ورطا تاو سرو کتاب نشتا ورو قرآن رو باسی سورہ نساء یوصل شپار سیاد دا جال تاسو تخی جال سی شئے دا دا میانو جال گولے نہیں یاد ہے شرک یاد ہے شرک. سورہ نساء 116 نمبر ہے تقریباً زماد علم مطابق پینزم پارا دا پینزم پارا 116 نمبر ہے روم بیستو 116 گورے ورطا اللہ فرمائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء. یقینا اللہ تعالی نبخی دا چے شرک دی جوڑ کریشی شریک دی جوڑ کریشی دا غسرا بخی اللہ تعالی اغا چی خکت مرتبہ کی دے دے شرکنا زان پمانا پوئی گئی بخی اللہ تعالی ہاں گناہ چی دا شرکنا پخکت مرتبہ کی دی وذالک لمن یشاء دام دا غزا دا پارا چی اللہ یواری دام دا اللہ خدا کبھی آدھی بخیو کری نہ بخی وہ شرک بیخی نہ بخی شرک بیا فرمائی وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. بچاچے شرک جوڑ کو اللہ سرا یقیناً دے گمراہ شو پو گمراہ لری کے دے جی گمراہ نوے نو گمراہ بل جاتے ہوئے نو ان اللہ لا یغفر ان یشرک به. یقیناً اللہ تعالیٰ نبخی شرک چے دا سر دے جوڑ کریش اسے مفعول نہیں ذکر کرے چی کی دیشی چی نبی ور سر شریک جوڑ کے بخی بدے نا نا ان یشرک به اکار سوک بھی اللہ سر کہ ملائک شریک ہے کانبیاء ور سر شریک ہے کہ پیران ور سر شریک ہے او کددی زمانی مولیان ور سر شریک ہے ندی بخی ان یشرک به مفعول کلا کلا حذف د عموم د پار تاسو وګورئ ورپسې یو سلول سیاد ان يدعون من دونه الا اناسا وان يدعون الا شیطانا مریدا. دا دخل کو حال ذکر کئی دا واللہ العظیم نقش قرآن منگ تا ذکر کئی دا دخل کو حال دے آوازون زنانو تا کئی زنانو تا الہ ہوئی دا دمر کمزوری عقل والا دی نو اللہ فرمائی چھے جال نہ بدے اللہ بچ گئی کم جال اغد شرک جال چھ اللہ داغی بارک ہوئی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء. دا دین اخکتر درجہ کی جی گناہون دین چال چھ اللہ والی بخی ہے. زبتا استا یو حدیث دے کے ذکر کم صحیح الجامع کی شیخ البانی روڑے حدیث قدسی دے اللہ فرمائی ابن آدم اے دا آدم زیا انکا لو آتیتنی بقراب الارض خطایا کتمال راشی پٹکوالی دزمک دا گناہ یعنی دمر گناہون دی کری چی دازمک دی دا گناہون ندک کری او پا حدیث زان پویاوی دا دا اللہ پا حقونو کی یاد ہے دا اللہ پا حق کے دمر گناہ کری چی دازمک دی رکا کری ثم لقیتنی بیا تما سر ملوشی دا قیامت پورد لا تشرک بی شیعہ
او تا ما سره شرک په دنیا کې نه کړی، لاتیتک بقرابها مغفرة، زتا ته د ځمکې د ډکوالي په مقدار بخشش کوم، معاف کوم. بل روایت کې راځي کسا دا گناهونه د آسمان کې نارو ته مرسي کنه او بیا دې شرک نه کړي زه دې بخم، الله وی بخم. دا حدیثونه دلالت کی په فضیلت د عقیده توحید، او الله دیو کی چې موږ د الله ټول ګناهونه معاف کی، ولیکن شرک الله نه بخي. ابي ذر زکه فرمایي یا رسول الله وان زنا وان سرقا، توحید پر سره بیام جنت ته ځي، که غلایم کړي او که زنایم کړي. پیغمبر پاک فرمایي چې او بیا بم ځي. دویم ځل دریم ځل سلام ځل بیا وی د الله رسول وان زنا وان سرقا. پیغمبر پاک وی رغم انف ابي ذر، دا ابو ذر پوزه دی په خورو باندې ککړه شي، زدر تیم چاو کنه بیا بم ځي کنه. توحید خود شي عقیده ده. وسه جدا مسله ده چې انسان د حقوق الله، حقوق العباد، حقونه پامال کړي، قتلونه کړي، زمکه نیولي، مخلوق خدا سره ظلمونه کړي، نو دا سره الله جهنم ته بوزي د دې لپاره چې دا مخلوق معاف کړي، خو بیا هم یو ورځ جنت ته ځي. لیکن مشرک سره په یو صورت کې نشي. سونه کوله حدیث دی اسه استاد اے د آدم زوی کل ډکوالی د زمګه ګناه مال راوړي بیا دې معاف کو. شیخ الاسلام زکه وی ما هغه مطالعه راو نه تاسو لا اوزا سب ذهن کې وبم درته وې ما امام ابن قیم وی د توحید د عقیده په وجه باندې الله تعالی دنیا پیدا کړې ده. د دغه عقیده په بنیاد باندې الله تعالی انقسم الخلق الى الكفار والفجار والابرار والاتقياء، خلق تقسیم کړی دي کفر تم نیک عمل تم. د دې توحید په عقیده باندې په جنت کې منا، په حشر په میدان کې و بازار لګي. د دې توحید په عقیده باندې یا به اور ته یا به جنت ته دلاري الله تم جوړی کړی. د دې توحید په عقیده باندې الله تعالی د نور کې دا طاقت اخی نه چې دا د دروازه رڼا کې. د دې توحید په عقیده باندې الله تعالی د اسمانونو بغیر دستونو درولې دي، او د دې توحید په عقیده دا دنیا م الله قائم ساتي. ما پروندا واست حدیثونه کده توحید عقیده والا سره د دې دنیا نه لاړ نو دنیا م الله ورانه. قران کریم کې دا ټول مسائل الله ذکر کړی دي. نو بیا اخره کې دی وای وذالک بمعرفت اربع قواعد. اوس ودا توحید مونږ څنګه پیژنو، د دې جالونو نه مونږ څنګه خلاصيږو. وای دا په پیژنګلې د سلورو قواعد، دا په پیژنګلې د سو قواعد. د دې جالونو نه چې ځان خلاصې نو سلور قواعد به ته پیژنې، الا به جال نه خلاصي اکم جالونه چې استام خدمت وذکرها الله تعالی فی کتابی. او دغه قواعد الله په خپل کتاب کې ذکر کړی دي. دا سلور واړه قواعد الله په خپل کتاب کې ذکر کړی. نو دا د دې کتاب مقدمه وا، تمهید او ارسه چې دا څور توای هغه ذکر شو، او د دې کتاب اصلي مقصد هغه سلور قاعده دي. نو دا به ان شاء الله مونږ وایو، سبب ورمبنه قاعده وایو، جمعه ورځ د چوټی نه کوم او بیا به دیو سره 15 ورځې درس دی. نو دا سلور قاعده چې زمونږ زده شي ان شاء الله تعالی مونږ به ډیر مونږ حاسم توحید پرسیو، او بیا به ډیر مضبوط توحید پرسیو ان شاء الله. او الله تعالی دیو کی چې مونږ دغه سي د توحید په دې عقیده باندې قائم او دائم ولري. ځکه چې شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله په اعلام المواقعین کې وایي ان اهل التوحید
هم اولیاء الله تعالی. اهل التوحید دا دا الله اولیاء دي، دا دا الله سدي اولیاء دي. وان كانوا فجارا وفساقا، اگر که دا توحید والا فاسقان دي، اگر که توحید والا فاجران ولی نبی، خو بیام چې د اولیاء د الله دي. دا خبرې زه ستاسو مخکې کول نه غواړم، ځکه بیا به تاسو کې جرأت پیدا شي، او حقیقت هم داسې دی، حقیقت هم دغسې دی چې ان اهل التوحید هم اولیاء الله وان كانوا فجارا وفساقا. توحید والا خلق دا د الله اولیاء دي، اگر که فاسقان دي، اگر که فاجران دي، اگر که مطلب دی چې ګناهګار دي، خو بیام اولیاء د الله دي. وان اهل البدع، او اهل بدع چې کوم دي نو دا د الله دشمنان دي. وان كان عبادا وزهادا، اگر که عبادت گزار دي او اگر که زاهدان دي، اگر که دوی 24 घंटे د الله بندگی کوي، تلاوت کوي، منځ کوي، او دس کوي، او مراقبه کوي، هر بلا کوي، خو بیام د الله پاک دشمنان دي، دوستانی ندي. ځکه چې د دې عقیده د توحید نه ده، د پیغمبر په طریقه دوی نه دي روان. اهل التوحید دا د پیغمبر په طریقه روان دي، او دا فسق، فجر، گناه دا د دې شخصي عمل دی. دی دین ته هیڅ نقصان نه دی رسوله، ځان سره نقصان کوي، او اهل بدع دین ته نقصان رسوله. الله پاک دې دغه سيو کې د توحید باقی د دې مجسم